ستړي مشه. زه به نن تاسو سره ستاسو د خوښې په موضوع خبره کوم. الیشا 007 او دغه رقم نور ټیک ټاکرز چې د خلکو ډېر زیات خوښ دي او ګوري دې کې اړو څه دویمه خبره شته نه چې کوم واهیات او فضولیات په سوشل میډیا دي خوري نه هغه نه د اورېدو دي او نه د کتو دي. دا هغې خلاف چې دی نو د پولیس محکمې عملیات شروع کړي دي او په روزانه بنیاد باندې په یو نه یو ځای کې د یو نه یو ټیک ټاکر کاغه لګ دی او کاغه جنې ده نو د هغې خلاف لګیا دي پولیس پرچې هم کوي ګرفتارۍ هم کوي او هغه تاړو ته راولي لاک اپس کې اچي او بیا د هغې نه پس د هغې نه د هغې ویډیو بیان هم اخلي چې په عام ژبه کې ورته خلک نن سبا وایي چې سافټویر یې اپډیټ شو. په دې کې دغه تېرو ورځو کې د صوابۍ یو هلک دی تنکۍ شانتی هلک دی چې د ځان یې په ټیک ټاک جینۍ جوړه کړې وه او د خلکو نه ډېرې پیسې هم ګټلې. دا یو عمل چې کوم روان دی یا د پولیس چې کومه صفایي کوي نو په دې خلک ډېر زیات خوشحاله دي او په معاشره کې تقریبا د هر سوچ او مکتبه فکر یا د هر شعبې سره تعلق لرونکي د پولیس نه صرف حوصله افزایي کوي بلکې شاباسي ورکوي او دې اقدام ته یو ښه اقدام یا مستحسن اقدام وي. ته دغه ځای پورې په دا خبره بالکل درسته ده او پکار هم ده. خو دلته یو سوال ولاړېږي یو ډېر غټ سوال ولاړېږي. یو ریاست چې دی نو د هغه اډانه په مختلفو ادارو باندې او دغه ادارې چې په یو ځای باندې په یو خپل ردم کې کار کوي نو دغه یو کامیاب ریاست وي او د دغه ادارو د پاره آئین قانون او ضابطه اخلاق چې دی نو هغه مقننه چې په عام ژبه کې ورته موږ اسمبلی وایو هغې جوړوي او وخت په وخت په هغې کې ترمیمات او تبدیلۍ راولي چې هغه د حالاتو واقعاتو د عوام او د ریاست چې دی نو د هغې د مفادو مطابق شي. اوس د دې دا مطلب نه دی چې هره اداره به هر یو کار کوي یا د هرې ادارې یو خپل ډومین دی یو حد دی. لکه مثال طور د سکول یو استاذ چې دی هغه په چوک کې د ټریفک یونیفارم نشي اچولی په چوک کې ټریفک کنټرول ته نشي ودرېدی او دغه شانتې د پولیس یو اولدار چې دی نو هغه نشي راتلی چې په یو کالج کې د بایولوژي یو لیکچر اخلي او هغلته ودرېږي. هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره که نه دا خپل حد نه چې څوک تجاوز کوي او په بل حد کې مداخلت کوي د هغې موږ ستاینه کوو دا ستاینه زموږ بې علمي وي. دا د فکر یو مقام دی دا قطعا د پولیس ذمهواري ده. یو خو دا ده چې موجوده طور زموږ په نظام کې داسې قانون داسې قوانین نشته چې د هغې تر لاندې د هغې د مخه یا د هغې د اختیار مطابق پولیس چې دی نو د ټیک ټاکرز یا د سوشل میډیا باندې دغه قسمه خلک چې دا حرکات کوي د هغې خلاف یو کار وکړي. یو خو داسې قوانین شته نه چې داسې قوانین نشته نو د کومو قوانینو لاندې پولیس دا کار کوي خو په خپله یو غیر قانوني حرکت جوړېږي. دویم د پولیس اداره د داسې قسمه اقداماتو قانوني طور چې دی هغې ته دا اجازه نشته یعنی د قانون او د نظام مطابق پولیس ته دا اجازه نشته نه قانون شته او نه دا اجازه شته نو بیا د هغې دا کار بغیر اجازت کې بغیر اجازت دا کار هم لا قانونیت کې راځي او چې قانون نشته او دا کار کېږي نو دا هم لا قانونیت کې راځي. اوس پولیس ولې دا کوي ځکه چې د پولیس مجبوري ده. مسلمانان دي پښتانه دي پاکستانیان دي په مشرقي اقدارو یقین لري خاندانونه دي بال بچي دي یو خپل ژوندی احساس یې دي. دا کوم خرافات چې په سوشل میډیا راځي نو هر سړی متاثره کېږي. که زما اولاد ته متاثره کېږي نو د پولیس بیا پولیس یو خپل اخلاقي فرض هم ګڼي او په هغې باندې یو معاشرتي دباو هم راشي. هغې دا کار کوي خو په دې مابین کې موږ دا سوال د نظره دوه درې شي نه موږ د نظره غورځو. د دې دپاره که په پاکستان کې کوم متعلقه ادارې شته چې هغه قانوني طور جوړې دي او د یو قانون لاندې د هغې یو داره اختیار دی نو هغه ادارې که شته نو هغې ولې کار نه کوي او د دې ټیک ټاکرز یا د دې خلکو نه زیات د دې جرم ذمهوار هغه ادارې دي او د هغې خلاف ته قانوني کاروايي وشي. او که فرض کا داسې ادارې نشته
نو دا ادارې اوسه پورې جوړ شوي ولې نه دي او د دې ضابطه کار چې دی نو هغه مخې ته ولې نه دی راغلی او دا چې د کومو خلکو کارو چې دا ادارې او دې قوانین جوړ کړو هغې د ټیک ټاک نه زیات په دې جرم کې ککړ او شریک دي نو د هغې خلاف یو قانوني کاروایی چې دا نو ولې نه کېږي. درېیمه خبره دا ده چې دا ټیک ټاکرز چې دي نو دې چې دا کوم سیز جوړوي او په ټیک ټاک یا په سوشل میډیا یې خوري نو دا یوازې د یو کس کار دی. د دې په شا کیمرامین وي، د دې په شا لایټ مین وي، د دې په شا د مایک بوم نیولو والا وي، د دې په شا د میک اپ کولو والا وي، د دې په شا ایډیټر وي، د دې په شا انیمیټر وي، د دې په شا د آی ټي اپلوډینګ والا کس وي، د دې په شا د ډیجیټل میډیا پروموشن خلک وي. نو دا یو پورا ټیم وي. آیا دا ګناهګار یوازې ټیک ټاکر دی؟ هغه خلک ولې نه نیول کېږي چې کوم شریک جرم و د چا نه بغیر چې دا کار کېدی نشو هغه هم برابر قصوروار دي که قانون شته، پولیس سره اختیار شته، نو بیا د یوازې د ټیک ټاکر خلاف قانوني کاروایی نه کوي دغه ټول خلک دي نیسي. بله خبره دا جوړیږي چې دا ټیک ټاکر د دې سرپرستی چې ده هغه چا کړې ده. دا موږ لیدلي دي د وزیر خارجه وزارت خارجه په دفترونو کې هم لیدلي دي، د وزیرانو په دفترونو کې هم لیدلي دي، په سرکاري ګاډو استعمالولو هم لیدلي دي، په پولیس تاړو کې هم لیدلي دي، پولیس افسرانو سره هم لیدلي دي، په ریاستي چې کوم ځایونه وي، کومې ودانۍ وي یا کوم سہولیات نو د هغې نه پوره استفاده دې کړې ده. نو دا یو قسم لا بیا دغه ریاستي اختیارات یا دغه ریاستي سرپرستی چې کومو خلکو د ټیک ټاکر نه ورکړې ده او دې مقام ته رارسولي دي او مقبول کړي دي، نو دا خلک هم پوره ذموار دي. نه قانون د ټولو لپاره یو شانتې برابر وي نو علیشه 007 یا مثال طور د هر چا په شا چې هر څوک وو هغې ولې معاف کړي شو، د هغې خلاف کاروي ولې نه کېږي. دې سره یو بل مهم سوال دا دی چې دا خلک د دې په میلیونز کې فالوورز دي، میلیونز کې خلک چې دي نو دې ګوري، دې ته مالی فایدې هم ورکوي، دې سره رابطې هم کوي، دې پروموټ کوي هم، د هغې کمنټس هم موجود دي او د دغې فالوورز تفصیلات هم شته. بیا د داسې خرافاتو سرپرستی چې ده نه هغه هم کتونکي کوي. هغه خلک چې څوک دا خرافات ګوري او د هغې د وجې نه دا خلک چې دی نو انکرج کړ او دې ته خلکو هغه دیکادیکي چې دی په سونو هلکان جینکۍ راغلل، نو بیا د دغې خلکو خلاف ولې یو کاروایی نه کېږي. لکه مثال طوره یو ځای کې مجره روانه ده او پولیس چاپه لګي نو خو د یو قانون لاندې به لګي، نو که پولیس دا مجره باندې چاپه لګي او په دغې کې دغه ګډېدونکي اجړاګان یا دغه جینکۍ نیسي چې دا غیر قانوني کار دی، نو آیا دغه مجره چې د چا په ځای کې وه، دغه مجره چې د چا زیر انتظام وه او یا دغه مجره کې چې کوم تماشبین وو نو ولې هغه چې دی نو پاکباز دي هغې به نه نیسي؟ جرم خو ټول یو شانتې دی، نو دا تماشبین ولې نه نیولې کېږي؟ عرض دا لرم چې د پولیسو دا کار ډېر زیات ښه د ستاینه پکار ده. خو خبره دا ده که د یو قلیل وخت لپاره پولیس ته د اضافي ذمواري ورکړي نو ورکړي دي وردي کړي شي، خو دا پولیس چې کوم خپلې آئیني او قانوني ذموارۍ دي هغه اجزار خو هغه ترسره کولی نه شي، وسایل د هغې نشته، جاب سټرکچر د هغې تباهات دی، آرام د هغې نه وي، د اوقات کار د هغې نه وي، چوټیانې د هغې نه وي، د هغې دپاسه دا اضافي څیزونه. بله هسې مې سوچ کوی یو نوم دی ګلبهار، چې ګل وي بهار راشي یا چې بهار راشي نو ګل وشي. په پېښور کې یو ځای دی ګلبهار او په ګلبهار کې یو تاړه ده، نو نیمه خبر چې هلته به څوک بهار وي او که به نه وي هلته به چېرته څوک ګل وي او که نه وي. او زه ښه ده د ګلبهار پولیس چې دی نو نن علیشه 007 دغه باغچه چې ده هغې خو یې خزان راوسته، ښه عمل دی، خو زما په خیال غیر قانوني دی، زما په خیال باندې د ضابطې مطابق نه دی، په دې باندې سوچ پکار دی او دا ټول کاروایی قانوني کول پکار دی. که په پولیس باندې هم کې د پولیس وزیر هم یو قانوني شکل دی ورکړي شي. اجازه غواړم دا